ګرانو کتونکو سلامونه کوم، امید ساتم چې تاسو به ټیک ټاک یې. افغان شیرپوسټ تاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو څنګه تاسو ته پته ده چې د الیکشن اناونسمنټ شوی د 5 فروری او په دې ملک انتخابات کیږي، په پښتونخوا کې هم کیږي او بیا په دې صوبه کې هم کیږي. د ټولو مخکې غوړه دا چې چا سره په اوټونو جګړه مه کوئ. هغه اوټ کو عزت دو کا ناره چې به کومه لګېدله، نو یقینا هغه ناره نن هم د وخت ضرورت دی، خو هغه ناممکنه خبره ده، کله خو هم ناممکنه کیږي. نو لحاظه زما به تاسو ته دا خواست وي چې دې پرې کم سلیکشن دی، الیکشن نه سلیکشن به ورته ووایو، نو په دې کې چا سره روانېږئ مه، هېڅ هم ترې نه جوړېږي. او بل دې خلکو ته دا وایم چې دا تاسو کله کمنټس کوئ که نه، نو لږ په دلیل باندې خبرې کوئ د سیاسي خلکو دپاره، کنځلې مه کوئ، مړه څه ترې نه جوړېږي. نه په یو کنځلو باندې تاسو څه نه منې کولی شي او نه د کنځلو نه څه جوړېږي. لږ چاته بېګا وده کېږي او زما دا ویډیو ګورئ، په ځان کمبل لا واچوئ، وده شئ، سوچ وکړئ یاره ما دې پلانکي ته ډېر زیات کنځل وکړل او بلکې ما ځان ته مخې ته کې وی سم ترې جوړ کړ، وی خو ما هغه دې روغ رمټ هم دی او مخامخ راته لګیا هم دی او خبرې هم کوي، وی کنځلو نه هم څه جوړ کړ. ګرانو کتونکو سیاسي خبرې اترې به کوو. منګه هم په خالي لاس باندې، بالکل په خالي لاس باندې چې د دې نه پس څوک زموږ دپاره الیکشن ته داخله کوي، خو دې خلکو ته یو میسج دو چې بس د ټول عمر هم دا ټولې پارټۍ وکتلې، دې پرې په موږ غریب باندې بغیر ټوپکه بغیر وسایلو موږ لم یو مقرره کړې چې درته وښایو چې یاره الیکشن څنګه کیږي، خدمت څنګه کیږي او د ایمنۍ کار څه وي. دغې دپاره منګ د کرین نښې انتخاب کړی دی چې د کرین د نښې نه به الیکشن انشاءالله کوو. دغې کې به وسایل نه وي، هېڅ به هم نه وي، خو په دغه میدان کې به قدم دو. اوس ډېر ملګري ما ته دا و چې ته خو صحافي او نورې پارټۍ به درنه خفه کېږي او دا خو ګوره د عمر دپاره او دا واغه. نو نه پوهېږم چې صرف د سیاسیانو خو د الیکشن خواهش او کار نه دی، صحافي خو مې الیکشن کولی شي. زه هغه صحافیانو کې چې زه سوشل ورک هم کومه، الحمدلله په 25 کې مې 80 کوره جوړ کړي دي او چابیانې مې خلکو له ورکړي دي او په ریکارډ دي دا سره، مدرسې جوماتونه او په زرګو زنانو له مې سلایي مشینونه زی وسیله جوړ شوی. د دغې په تسلسل کې چې په ماضي کې کم د خلکو خدمت کړی دی، نو خو دغه شانتې د پارلیمنټ یو مقرره ته میلاو شو، نو دا ګز او دا میدان او مړه وي راځئ که نه یو پیره دا اوټ دی په دې کرین خراب کړو، په الف خان شیرپو دې خراب کړو. خو ګرانو کتونکو ما دې کې تاسو ته ووي چې سلیکشن کېږي، نو د دې کې د الف خان شیرپو نه خو یو سیاسي ډله خفه کېږي، کورج دماغ ته هرې پارټۍ له کوم او ستاسو فرض دی چې الیکشن کوئ او زمونږ کار دی چې موږ ستاسو پیغام خلکو ته ورسوو. د خلکو خوښه ده، زموږ خپل منشور دی، زما چا سره څه پوله پټۍ نه دي شریکوی، د کنځلمارو سره مې څه پوله پټۍ نه دي شریکوي، نه مې د سیاسیانو سره څه پوله پټۍ شریک دي، بس هغوی خپل انتخابي کمپین چلی، زه خپل. خو چې کوم سړی په تقریر کې کنځلې کوي یاره دې بدې وایي، خپل منشور کېږدی چې تاسو به کوئ څه او کړي م څه دي، بس په دې باندې بس مباحثه وکړئ. نور تاسو ته زه دا وایم چې د مخکې نه پته لګي چې دې صوبې وزیر اعلی پرویز خټک دی یا د هغه ټیم به راځي، د دې نورو خلکو به کې څه کار وي. دا مې یو واضحه خبره ده، دا ډاګیزې خبرې مخې ته راځي، ډېرې ډاګیزې خبرې مخې ته راځي. خو دې سره سره د چارسدې به لږ ذکر وکړو چې دې وخت کې آفتاب احمد خان شیرپو هغه عوام هم خوښوي او عوام هم ارمان کوي چې یاره هغه له موږ ولې موقع نه ورکړې او کومو عناصرو رانه آفتاب شیرپو لرې کړی او زمونږ د ترقۍ دا پایه 13-15 کالو راسې ودرېدله. د هغه سیټ چې څه خبرې نشته، قام یې خوښوي او بل شیرپاوال او د زیم یونین کونسل ډېر په یو هیډ سره راوتلي دي او ډېر په اتفاق سره د آفتاب خان دې پرې ملګرتیا اعلان کړې. دغه شانتې سکندر شیرپو خلقه چې کومه ده هغه ته ښه غونډ صفا ده، ځکه چې نور کم کینډیډیټ ولاړ دي د هغوی پته لګي چې یو بل نه به ووټ خرابوي. دغه ځای کې خالد خان چې کوم دی د پی ټي آی مضبوط امیدوار دی. د جمعیت علماء اسلام به سبا له پته لګي چې دوی چاته ټیکټ ورکوي. موږ پرون مولانا طاهر رحمن صاحب نه دا پوښتنې بار بار ما زه جون کې
د دې ضلع یم او د ضلع صحافت کوم او د ضلع پوښتنې کوم. ما د ملک سره څه کار نشته دی. ملک چې ګن دغه مشران دي او بس دوی یې خوري او لګیا دي او په هوا دوا باندې دا ملک چې کوم دی نو بچ دی. نو موږ د خپلې ضلع غم کوو چې دې کې ترقي، سوکالي، پرمختګ او دلته کې کم بیروکریټ راځي او د قام خیال ساتي، دغه زموږ د سر ګل دی. نو زه ځکه د ضلع تپوس کوم. اوس جمعیت علماء اسلام تر دې وخته پورې لا کینډیډیټ الاونس کړی نه دی، خو PK 63 باندې ډېر کانټېدار صورتحال دی چې درې امیدواران دې وخت کې په دغه دوړ کې دي او دغه ځای کې بیرسټر ارشد عبدالله چې کوم دی نو هغه مضبوط امیدوار د جمعیت هغه مخې ته راځي. ګورو چې څه کېږي، ورکوي ټکټ نه ورکوي ټکټ. 70-80% کې دې وخت کې کنفیوژن دی، ولې چې نور خلک هم دي. او دې وخت کې ما بېګا دا تپوس ذات الرحمن صاحب نه کو چې دې وخت کې جمعیت علماء اسلام کې ډېر خلک دا و چېرې پټکي والا یعنی عالم ته ټکټ ولې نه ورکړی کېږي، خو د پیسو والا ته زور کېږي. دغه کم خلک چې راځي نو هغوی سره ښه پیسه، ښه رسوخ او ښه مالدار دي. اوس په تنګي کې سمګلران چې بعضې پاټو ورته ټکټونه ورکړي دي او بعضې به ورته ورکوي او بعض به د آزاد نه ودرېږي. په دغې باندې هم بیا خبرې اترې کوو. خو دې خو د ایمل خان چې کم دی په کوم حلقه چې موږ هم الیکشن کوو نو مضبوط امیدوار دی او پوزیشن یې چې کوم دی نو ډېر زیات مضبوط دی. او په دغه ځای کې بله خبره ته وکړم چې مولانا ګوهر شاه د جمعیت علماء اسلام ضلعي امیر دی، خو دې سره سره شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب بیا چې هغه ودرېږي نو بیا ډېر مضبوط امیدوار دی. د هغه په پارټۍ کې خبرې روانې دي دننه چې هغه دی د دغه قومي اسمبلۍ ممبر شي او امیدوار دی شي. ځکه چې پلرامن صاحب ورته دا هدایت جاري کړي چې دې وخت کې دې پیرې به ما ته په قومي اسمبلۍ کې امیدوار پکار وي. اوس په پښتونخوا کې چې کوم حکومت جوړیږي نو دا نن پته لګي چې NPO جمعیت علماء اسلام په یو پلیټ فارم باندې کېناستل، بیا خبرې اترې شوې. دغه شانتې په پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټرین دا درې ګوندونه دوی حکومت جوړولو دوړ کې دي او دې وخت کې سره پیرست دي چې دوی به جوړوي. نو دا خو ما د آفتاب خان چې دې وخت کې پوزیشن کې دی، بیا ایمل خان چې دې وخت کې پوزیشن کې دی، جمعیت علماء اسلام چې دغه ځای کې مولانا سید ګوهر شاه چې کوم دی هغه امیدوار کیدی شي، کوم چې مخکې د صوبایي اسمبلۍ نه ولاړو، خو په N25 باندې د مولانا ګوهر شاه صاحب او شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کې دی منځ کې څوک ودرېږي. اخوا د محمد خان چې کوم دی نو دې وخت کې کلیر دی چې هغه امیدوار دی ځکه چې هغه بورډونه لګولي دي. خو PK 63 کې مسله ده ورته چې دغه ځای کې امیدواري څوک کوي. 62 کې چې کوم ده نو دې وخت کې څوک امیدوار کېږي دا لا پته نشته دی. او بیا په شب قدر حلقه چې کومه ده نو هلته کې داسې امیدوار د هغې باندې بیا خبرې اترې کوو چې هغه امیدوار چا له ګاډي اخیستې دي چې د امیدوارۍ په دوړ کې دی د جمعیت علماء اسلام چا له خالونه جوړوي. نو دا به ورته زه بیا ښیم چې دته امیدواري یا قبل از وخت څه نشم ویلی چې په دې باندې چاته ټیکټ ورکوي. PK 64 چې کومه ده نو دا سخته ده. ما 63 ذکر کوو خو PK 64 کې بیرسټر ارشد عبدالله چې کوم دی دغه کې راځي. نو دا یو ډېره سخته دغه ده او دا هم توقع ده خو چېرې PK 64 کې بیرسټر ارشد عبدالله ته ټیکټ میلو نه شي نو هغه بیا د آزادو هم انتخابات کولی شي. دغه ځای کې مضبوط امیدوار دی هغه چې کوم دی نو د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټرین هم انتخابات کولی شي، دا هم متوقع دی، دا هم ذرایع دا وایي. خو دې وخت کې د جمعیت علماء اسلام چې کوم دی په دغه حلقه کې خو بیرسټر ارشد عبدالله دی نو هلته کې احمد علي چې کوم دی هغه ورسره په مقابله کې دی او د جمعیت خلک وایي چې هغه 48 کروڑ روپۍ لګولي د کوم ځای نه لګولې، خو فضل خان منی چې کوم دی په خپل پنډونه ټیکې د هر څه خرڅ کړي او پیتې په هغه لګوي. نو دا یو عجیبه ده، خو PTI والا زیاتې کړی دی چې داسې سړي مخې ته لاړ شي هغه بیا د خپله خلقه او خپل پنډ خرڅي. خو هلته ارشد د عبدالله ټیلر چې کوم دی هغه هم مضبوط امیدوار دی، هغه هم خدمات کوي او هغه هم په دوړ کې دی او درخواست یې ورکړی دی چې هغه ته خو هم دغه ټیکټ میلو شي. نو ګرانو کتونکو په PK 64 باندې جمعیت علماء اسلام ته ما جون کې 63 یاد کوو، په 64 کې چې کوم دی نو ډېر غټ کنفیوژن دی ورته چې دوی فیصله د چا په حق کې کوي. دلته کې اوس منظور بشیر خان هغه رالو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټرین ته، عرفان خسرو خان راغی پاکستان پارلیمنټرین ته، او دغه شانتې دې وخت کې زه ګورم نو بیرسټر عمر بختیار خان، خالد بختیار خان سره د ډېرو پاټو اړیکې
دي او ډېرو پارټو ورسره رابطې کړي دي چې هغوی مستقبل کې څه فیصله کوي. په دغه حلقو کې چې کوم دی نو پاکستان تحریک لبیک چې کوم دی هم دې پرې به امیدواران ودرئ. نن سبا کې یو فیصله کېږي چې څوک مخې ته راځي او هم د سره شریکو. خو ګرانو کتونکو زموږ به تبصره هم راځي، تجزیه هم راځي، تاسو ته پې څه اعتراضات وي په کمنټس کې وایه چې په بل پروګرام کې زه په هغې باندې خبرې ترې کوم. په دې کې زما چا سره پوله پټۍ نه دي شریکه او نه د چا په حق کې خبرې کومه. خپله چې د څه امیدوار یم خپل وینا به درته مخې ته ږدم، خپله خبره به درته مخې ته ږدم چې دا به کوم او دا مې کړي دي. د ځان هم تپوس کوم او د قام هم تپوس کوم. بس په دغې د سره نور مې د چا سره زیاتیات نشته. څوک هم چې انتخابات کوي نو هرکلی ورته تاسو هم ووایه، زه هم ورته هرکلی وایم او پکار ده چې موږ ته هم هرکلي ووایو. دا د جمهوریت حسن دی او دا ښکلا ده. ډېره مننه.